ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود
لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا الإنسان ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين ده الله رب العالمين أحكم الحاكمين ده طول بادشاهان بادشاه ده طول زبردست هذا رب العالمين سے تمام کائنات خالق و مالک دے هذا رب العالمین سے تمام کائنات متصرف و منتظم دے هذا رب العالمین سے داغے بصفاتو کی و صفت فعال لما يريد دے رب العالمین چې سکی سوخ چکی سرنگ چکی چا سره چکی کولای شي دا الله رب العالمین سوک تپوس او پختنه نشي کولای خود رب العالمین په صفاتو کې دا صفت موجود ده چې وهم يسألون دا مکلف مخلوقات چې هر څومره دي خو هغه انبیا دي او که امت دي خو هغه باچاهان دي او که رعیه ده خو هغه مالدار دي او که غریب دي د هر یو فرد نه الله رب العالمین تپوس او پختنه کوي زما محترمو د رب العالمین دا تپوس او دا پختنه دا په دې خبره باندې دلالت نه کوي چې موږ په دې دنیا کې کم کار او کم عمل چې کوو الله رب العالمین ته پته نشته نه الله رب العالمین زموږ د وړو وړو خبرو نه خبر دی که هغه موږ په زړه کې ساتو او که هغه موږ ښکاره کوو الله رب العالمین ته پته ده او الله به زموږ نه په دې خبره کې حساب علي خو دا تپوس موږ نه ولې کوي دا د دې د وجې نه چې دا انسان د خپلو اعمالو نه منکر نشي د دې منکر کېدو په وجه باندې الله رب العالمین موږ سره کرامن کاتبین مقرر کړي دي هغه زموږ د خولې نه یو خبره وتلې شوي هغه لیکي کوم عمل چې موږ کوو هغه زموږ لیکي تر دې پورې چې رب العالمین به د قیامت په ورځ باندې زموږ دا لاسونه او خپې زموږ دا ژبه زموږ دا سترګې غوږونه زموږ دا خوله هر څه به ګویا کړي او زموږ د اعمالو په باره کې به زموږ ګواهي ورکوي چې الله دې انسان دا عمل کړی په دې ټیم باندې په دې ورځ باندې په دې ذکر دا عمل کړو دا عمل کړو دا عمل کړو ځکه تاسو وګورئ د دنیا قانون دا دی چې کله کم یو انسان په کم جرم کې گیر شي نو سم دستي د هغه جرم نه انکار کوي او الله رب العالمین هم د مشرک صفت دا ذکر کړی دی چې ولو ترى اذ وقفوا على ربهم قال اليس هذا بالحق الله رب العالمین مخ ته دا مشرک انسان ودرول شي او ته وایي چې انسان دا زما مخ ته ودرېدل دا حق وو که نه ابو ته چې والله اوس خو مې ولیدله اوس مې دنیا ته ولېږه الله به ورته وایي چې کلا انها کلمة هو قائلها دا یوه خبره وه ما د خولې نه ویستې وه چې کوم انسان د دنیا نه ما خواله راغی دوباره واپسې دنیا ته د هغې تګ نشته دی دا کوم ژوند چې الله موږ له راکړی دی 50 کاله دی 80 کاله دی 80 کاله دی 40 کاله چې هر څومره ژوند دی په دې کې موږ هغه اعمال وکړو چې هغه د رب العالمین د رضا او د رب العالمین د خوشنودۍ د حاصلولو دپاره وي که نه نو سبا به بیا موږ هم الله رب العالمین ته دغه خبره کوو چې الله ما خو دا عمل نه و کړی ما خو داسې نه و کړی ما هغسې نه و کړی
ځکه الله رب العالمین د مشرک صفت دا بیان کړي چې والله ربنا ما كنا مشرکین ای الله ستا په ربوبیت مې د قسم وي ما خو دنیا کې شرک نه دی کړی حالان کې شرک به کړی وي خو د خپل اعمال او د خپل جرم نه به انکار وکړي الله رب العالمین به دې فرشتو ته به ووایي دي کرامن کاتبین ته چې راوړه د دې دا رجسټر د دې مخې ته کېږدمه هغه چې دا رجسټر وګوري نو دا ارمان به کوي چې ما لهذا الکتاب لا یغادر صغیرة ولا کبیرة الا احصاها دې عملنامې له څه چل شوی دی ته خو زما نه وړه ګناه پرېښې ده نه یې غټه ګناه پرېښې ده ټولې به دې کې را ایساره کړې ده الله به ورته وایي چې لږ صبر وکړه یوم تشهد علیهم السنتهم وایدیهم وارجلهم بما كانوا یکسبون هغه دا رجسټر دی څه پته لګي ته به دا خبره کوې چې دې ملائک به زما په باره کې دروغ لیکلي وي الله وایي دروغ یې نه دی لیکلي ستا دا لاسونه ستا دا خپې ستا دا ژبه ستا دا غوږ ستا دا دغه هر اندام به ستا په باره کې ګواهي ورکوي بیا به دغه ارمان دغه اندامونه د انسان ته به وایي چې لمن شهدتم علینا موږ باندې ولې ګواهي ورکړې ده دیو به ورته وایي چې انطقنا الله الذي انطق كل شيء الله رب العالمین موږ ګویا کړي موږ ته خو پته نشته دی څه شی اوس نه یم خبر د دې خبرو ده خو الله راته وویل چې ګواهي ورکړه نو ما ګواهي ورکړه ده انسان د دې خبرې نه غافل نشي چې زه په دنیا کې کم کار کوم بس په پټه کوم څوک ما خبر نه دی نه موږ به د قیامت په ورځ باندې د قبر نه به راپاڅولی شو الله رب العالمین مخې ته به ودرېږو الله به زموږ نه تپوس کوي د یوې خبرې حساب به رانه اخلي چې انسان دا کار دې کړی ولې دې کړی دا کار دې کړی ولې دې کړی که چېرته مونږ للهیت پکې موجود و اخلاص پکې موجود و او د الله رب العالمین یره مونږ کې ونه الله کېدی شي چې مونږ نه وبخي زمونږ ګناهونه او که چېرته مونږ کې تکبر و لویي وه مونږ کې ځان ښودلو چې الله دا کار مې کړی دی ښه مې کړی دی نو الله رب العالمین داسې متکبر انسان هغه بیا نه بخي ځکه زما محترمو دا اوسنۍ میاشت چې کوم روانه ده د ذوالقعدې او بیا ورپسې د ذوالحجې دا دواړه میاشتې دا د حج میاشتې شمارلی کېږي او هر انسان دا ارمان کوي دا ارزو ده چې زه حج ته لاړ شم او د حج ثواب حاصل کړم لیکن الله رب العالمین د حج د پاره کوم رکن ذکر کړی دی چې ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا څوک چې د لارې طاقت لري د سفر طاقت لري د خرچې طاقت لري هغې باندې حج فرض دی یو انسان داسې چې طاقت نه لري خو زړه کې ارمان دی آرزو ده چې یاره د حج وکړم او د حج ثواب ملاو شي نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې انسان خفه کېږه مه الله رب العالمین دومره په انسانانو باندې رحیم او کریم او مهربانه دی چې هغه د حج ثواب موږ په خپل ځای باندې په خپل کور کې چې ناست یو یو څو داسې واړه اعمال دي چې هغه عمل موږ وکړو الله رب العالمین موږ ته د هغې حج او د هغې عمرې اجر او ثواب موږ له راکوي نو ولې د داسې اعمالو نه موږ ځان غافله کړو داسې اعمالو نه موږ خپل ځان کې سستي پیدا کړو چې هغه اعمالو نه موږ واوړو او د هغه حج او د هغه عمره ثواب او اجر د هغې نه ځان محرومه کړو ځکه زما محترمو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم انسان سحر منځ وکړي او د سحر مانځه نه بعد دې کې زما محترمو یو څو مسلې دي هغه دا چې بعضې خلک وختي راپاڅېږي د سحر دا سنت د مانځه نه مخکې ادا کړي هغه خو صحیح ده ښه برابره خبره ده خو بعضې خلک داسې وي چې داسې ټایم کې راپاڅېږي چې هلته اقامت شروع وي او د څوک په منډه باندې جومات ته راشي نو تاسو که ګورئ زمونږ د بعضو جوماتونو کې دا خلک هغه ټایم سره ودرېږي او سنت کوي دلته جمع ولاړ یې هلته هغه لګیا دی سنت کوي دا سنت زما محترم دا کول نه دي پکار ولې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله مونځ د فرضي ولاړ وي نو نور هیڅ مونځ نه کېږي مګر د فرضي مونځ وګوره دغه مسله د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې الله رب العالمین ظاهر کړله چې دې رستونی امت دپاره یو وسیله او یو طریقه یو نمونه جوړه شي چې کله منځ شو یو دوه کسان صحابه کرام سمدستي پاسې د سنتو ته
نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ولې تاسو زموږ سره مونځونه کو وای دا زموږ مونځ صحیح نه و هغه چې کله سلام وګرځولو راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا الله رسوله مونږ تاسو سره مونځ کړی دی ستاسو مونځ صحیح و خو مونږ د سهار هغه مخکینی د 2 رکعاته سنت پاتې شوي هغه مونږ د مانځه پسې سمدستي ادا کړل نو رسول الله غلی پاتې شو هېڅ یې مو نه ویلې دا وګورئ چې سلام پسې اذکار سړی ووایي او اذکار پسې سمدستي پاسېږي سنت وکړي هغه صحیح ده خو که چېرته یو انسان داسې دی چې ناوخته پاڅېدو لکه علما فرمایي احادیثو کې هم دغه خبره راځي نو هغه د 2 رکعاته فرضي مونځ ادا کړي او دغه 2 رکعاته سنت د فجر دا د لمر ختو نه وروسته بیا ادا کړي هغې دپاره بیا دا مسله ده نو چې کله سړی سهار مونځ وکړي او د سهار مونځ ادا کړي د سهار مانځه نه وروسته په دې خپله مصلا باندې ناست وي ذکر اذکار کوي قرآن کریم تلاوت کوي سهار اذکار ووایي او بیا هم ناستې تر دې پورې چې نور راوخیږي او د اشراق ټیم وشي او 2 رکعاته د اشراق مونځ ادا کړي دا دومره وخت ناسته او دا اذکار ویل دا رب العالمین دې انسان ته د حج او د عمرې عمره ثواب ورکوي رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کې د دې وخت دومره فضیلت موږ ته ذکر کړی دی چې انسان ټیک ده ته د سهار مونځ نشي کولی دا حج نشي کولی خو زړه کې دا ارزو ده دا ارمان دی دا تمنا ده چې زه حج ادا کړم او یا داسې کار وکړم چې الله رب العالمین ما ته څه راکړي د دې حج عمره ثواب او اجر راکړي نو په دې وخت کې ناسته دا زما په خیال چې دومره ټایم نه دی دا زیات نه زیات یا نیمه ګنټه ټایم دی سهار مانځه نه واخله تر نور ختو پورې او یا چې کوم دی نو 50 منټه ټایم دی دا 40 منټه 50 منټه که انسان کینی د الله عبادت وکړي د الله بندګي وکړي او رب العالمین دومره اجر او ثواب د انسان له ورکړي ستاسو څه خیال دی هر انسان د دې ارزو تمنا لري او که نه لري هر انسان د دې تمنا لري چې دا اجر او ثواب زه حاصل کړم بل زما محترمو د حج او د عمرې عمره ثواب الله رب العالمین چې په کوم عمل باندې ورکوي هغه څه ورکوي یو انسان دی کور کې ناست دی او اذان وشو دا انسان د دې کور نه چې راوځي بل هیڅ مقصد دپاره نه راوځي هیڅ کار یې نشته دی صرف دا دی چې زه لاړ شم جومات ته او فرضي مونځ ادا کړم الله رب العالمین چې کوم ذمواري ما نه راکړې ده هغه زه ادا کړم خو دا انسان څه شی کوي په دې کور کې اودس وکړي په دې کور کې استنجا وکړي مونځ اودس برابر کړي ځان صفا کړي پاک کړي او بیا جومات ته را روان شي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مشى الى صلاه مكتوبه في جماعه فهي كحجه ومن مشى الى صلاه تطوع فهي كعمره تامه کم انسان چې د فرضي مانځه دپاره د کور د پاک ووتو او داسې کور کې کړی وي د هغې د الله رب العالمین دومره اجر ورکوي لکه د انسان چې حج کوي د حج عمره ثواب او اجر ورکوي او که کوم انسان دې دپاره ووتو چې یاره جومات ته لاړ شم او نفل ادا کړم نو الله رب العالمین و داسې انسان د عمرې عمره ثواب او اجر ورکوي او بیا ورسره دا هم فرمایي چې ګوره دا خبره نه ده چې کله یو انسان د کوره ووتو یو قدم اخلي په دې یو قدم اخیستو سره رب العالمین د دې یو درجه بلندوي او یو ګناه هغه څه شی کمی ختموي نو تاسو وګورئ ستاسو کورونه چې د جومات نه پورې څومره لاره ده څومره درجات زمونږ بلندېږي څومره ګناهونه زمونږ کمیږي او بیا چې مونځ وکړي دلته د حج او د عمرې عمره ثواب الله رب العالمین موږ له راکړي دا هغه کسانو دپاره دي زما محترمو چې کوم انسان ارزو د حج او د عمرې لري خو غربت دی د لارې طاقت نه لري چې کوم ضرورتونه دي کوم خرچې دي هغه نشي پوره کولی نو دا انسان ته پکار دی چې په دې اعمالو باندې ځان مضبوط کړي او دا اعمال وکړي نو الله رب العالمین به د هغه اجر او ثواب ورکړي ولې الله بل ځای کې فرمایي چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم جلدیوالی وکړئ د هغه مغفرت طرف ته چې الله رب العالمین تاسو رابلي تاسو ته دعوت درکوي وجنت او د داسې جنت عرضها السماوات والارض چې د هغې پلنوالی د هغې فراخوالی د اسمانونو د ځمکې برابر دی
هغه طرف ته الله رب العالمین نو څنګه دعوت راکړي څه وکړو دا جنت به موږ څنګه حاصلو دا مغفرت به د الله موږ څنګه حاصلو دا په دې اعمالو باندې حاصلېږي زما محترم دغه کارونه چې موږ وکړو حج د عمرې ثواب هم دی درجات زمونږ بلندېږي ګناهونه زمونږ کمیږي رب العالمین پرې رضا کېږي او واړه واړه اعمال دي دومره سخت هم نه دي چې په هغې باندې موږ مشقت استعمالو په هغې باندې موږ تکلیف حاصلو په هغې باندې موږ چې کوم دی نو د سمې لارې نه اوړو نه بلکې واړه اعمال دي او الله رب العالمین په هغې باندې رضا کېږي زما محترمو بل عمل چې په هغې باندې موږ ته الله رب العالمین اجر او ثواب راکوي د حج او د عمرې برابر هغه دا دی تاسو ګورئ زمونږ په دې مسجدونو کې زمونږ په دې جوماتونو کې کله د سحر مانځه نه بعد کله د ماخوستن مانځه نه بعد کله چې دی نو د زیارت کې شب جمعه کېږي درسونه کېږي علمي مجالس نه کېږي علما راځي بیانونه کوي موږ ته د دین مسائل موږ ته بیانوي په دین باندې موږ پوهه کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من غدا الى مسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له اجر حاج تام من حجه یو انسان داسې دی چې د کور نه صرف د دې خبرې دپاره راوځي چې یاره جومات ته ورځم جومات کې مجلس جوړ دی څه زده کړمه او یا چا ته څه وښیمه وایي الله رب العالمین دې انسان له دومره اجر او ثواب ورکوي لکه د یو حج پوره حج چې د انسان کړی وي دومره اجر او ثواب الله رب العالمین ورکوي ګوره دې کې څو فواید دي یو فایده دا ده چې تا ته د حج او د عمرې عمره ثواب میلاو شو بل فایده دا ده چې تاسو د دین احکامات زده کړل د دین کارونه دې زده کړل داسې مسله دې زده کړله چې هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین باندې عمل وي او د رب العالمین د خوشنودۍ او د جنت ذریعه وي کوم طرف ته چې الله رب العالمین موږ برابري چې وسارعوا الى مغفرة من ربکم وجنة عرضها السماوات والارض د هغې مغفرت او د هغې جنت ذریعه ګرځېږي او بله فایده چې ته خپله عالم یې ته خپله پوه یې او تا خلکو ته څه بیان کړل تا له هم الله رب العالمین د حج او د عمرې برابر ثواب درکوي نو پکار دا دی چې دې جوماتونو کې موږ ته چې کومې مسائل بیانېږي د مانځه نه بعد کوم درس مدته کېږي درس قرآن کېږي درس حدیث کېږي یا چې دی نو کومه شبه جمعه کېږي دلته موږ ته بیانات علما راځي او موږ ته بیانونه کېږي پکار دا دی چې په هغې کې موږ خالص د دې خبرې دپاره شرکت وکړو چې یاره کومه مسله به زده کړمه او الله رب العالمین امید د اجر او د ثواب ولرم نو خامخا الله رب العالمین اجر او ثواب راکړي او تر دې پورې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په داسې خلکو باندې ملائک خپل وزرې راخورئ په هغې باندې چې دی نو سکینت او رحمت الله رب العالمین ورئ تاسو وګورئ چې ډېر ضروري کار دی وي او انسان ډېر ستړی وي او ډېر زړه خفه وي چې جومات ته راشي جومات کې یو درس شروع وي عالم لګیا بیان کوي نو دا انسان هغه زړه څومره مطمئن شي چې یاره الله رب العالمین ذکر بیانېږي د الله د رسول صلی الله علیه وسلم د دین احکامات بیانېږي نو دا انسان څومره خوشحاله او تر و تازه شي او بل ځای کې الله رب العالمین فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې کم انسانانو چې د الله او د الله د رسول صلی الله علیه وسلم راوړل شوی دین د هغې احکاماتو پاسداري کړې وي د هغې خیال ساتلی وي په هغې باندې عمل کړی وي نو الله رب العالمین د داسې انسان دپاره دنیا څه کوي روښانه کوي د هغې زړه خوشحاله کوي او چې کوم انسان د داسې اعمالو پاسداري نه وي کړی نو دا کلا دنیا په هغې باندې راتنګه شي ګوره الله فرمایي چې ومن اعرض عن ذکري فإن له معیشة ضنکا تاسو وګورئ چې کوم انسان مونځ نه کوي کوم انسان دینی معاملاتو کې ځان نه مشغولی دین طرف ته ځان نه راغبوي دینی مجالسو کې ځان نه حاضروي تاسو وګورئ دا انسان هسې خفه بار بار لګي یاره زړه مې خفه دی یاره کوم ځای ته لاړ شم چې دا زړه مې خوشحاله شي بهر راوځي د کور نه هر انسان سره په وړه خبره باندې جنګ جګړې ولې چې د الله رب العالمین طرف ته نه راځي الله چې کوم پیغمبر را لېږلی هغې چې کوم احکامات مونږ ته را لېږلي هغې ته مونږ نه راځو
نو الله څه فرمایي فإن له معیشة ضنکا د دې انسان دپاره دا ژوند څه کومه زه تنګ کړمه دا خو د دنیا عذاب د دنیا سختي او آخرت کې ونحشره یوم القیامة اعمى دې خلکو سره به موږ دا انسان و چې د ړوند را پاسومه الله ته به فرمایي چې الله لما حشرتني اعمى زه د ړوند ولې را پاسولم زه خو دنیا کې بنا ومه دنیا کې خو زه سم دممه الله به ورته وایي چې کذلک اتتک آیاتنا فنسیتها وکذلک اليوم تنسى او ما ته پته ده چې ته په دنیا کې چې دی نو سترګو والا وې سترګې دې بنا وې لیدل به دې خو سره د لیدلو دي د الله رب العالمین دین د الله رب العالمین احکامات د الله رب العالمین پیغمبر چې کوم شریعت راوړو د هغه شریعت نه ځان څه کړو ړوند کړو ځان دې هېر کړو ځان دې رستو کړو وکذلک اليوم تنسى نن ورځ موږ هم ته چې کوم دی څنګه دی چې په دنیا کې زه هېر کړی وم دغه شان نن ما ته هېر کړي څنګه چې دنیا کې دې ځان ړوند کړی دغه شان ما ته نن څه کړی ړوند کړی دا د دنیا د آخرت عذاب دی پکار دا زما محترمو چې موږ دغه اعمالو طرف ته توجه وکړو دا واړه واړه عملونه دي اسیم کور کې ناست یو چې اذان را باندې وشي او دسو کو راوځو اجر او ثواب دی سهار مونږ چې وکړو زموږ څه کار دی خو خوب کوو دا خوب دی یو 40 منټه 50 منټه وروسته دی وکړو که نه هغه اجر او ثواب دی حاصل کو بیا دی وکړو همدغه شان زما محترمو که مجلس په جماعت کې چې راځي هغه مجلس ته کینو د ملائکو هغه سکینت او رحمت او هغه دعا مستحق به مو ګرځېږو او اجر او ثواب به هم حاصل کو زما محترمو بل زما محترمو کم عمل چې په هغې باندې الله رب العالمین مونږ ته د حج او د عمرې عمره ثواب راکوي هغه څه شی د والدینو سره د مور او پلار سره حسن معامله ښایسته کار کول دي دا خاص کر نن سباني ځوانان چې موږ د مور او پلار له بالکل توجه نه ورکوو او زموږ زړونو کې شیطان دغه خبره اچولې ده چې ما دې مور او پلار تا له څه کړي دي ته ولې دومره ځان ستړی کوې دې مور او پلار تا له څه برابر کړي دي تا چې څه ګټلي دي په خپل زور او په خپل منډو تړلو باندې برابر کړي دي پکار ده چې مور او پلار تا له داسې کړی وي داسې کړی وي داسې کړی وي تا له څه کړي دي خو لیکن الله رب العالمین فرمایي چې سره د دې نه چې ته د خپل د مور او پلار سره نیکي کې ښېګړه کې الله رب العالمین تعالی د حج او د عمرې ثواب درکوي دا وګوره الله فرمایي چې خپل د عبادت او د بندګۍ سره سره دویم کار چې د مور او پلار سره نیکي ده هغه ذکر کړی ده ولې د دې ډېر اهمیت دی د دې ډېر چې کوم دی نو ثواب دی ځکه الله رب العالمین د خپل عبادت نه بعد د مور او پلار سره نیکي ذکر کړی چې وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا تر دې پورې وفرمایي چې انسان ته چې کله بهر نه راشي او یو ځای پاتې کېږي مور او پلار سره او چې بهر نه راشي ستړی ستومانه وایي مور مخې ته دا مه وایه چې اوف دا اوف کلمه مه وایه ولې دغه اوف کلمه ستا مور او پلار ته تکلیف ورکوي چې یاره زما بچی چې دی نو ستړی دی زما بچي باندې تکلیف راغلی دی ځان ښه حشاش بشاش کا خو بیا هم درته یو طرف ته د نیکي امر کوي بل طرف ته دا هم فرمایي چې انسانه نیکي دا به ته صرف چې دی نه د دنیایي کارونو کې هغې سره کوي دینی معاملات کې که چېرته هغه تا سم طرف ته رابلي د الله او د الله رسول صلی الله علیه وسلم طرف ته تا رابلي نو هغې کې خبره منه او که چېرته تا ته دا وایي چې یاره لاړ شه هغه بابا خواله نظر و نیاز وکړه هغه بابا ته سجده وکړه شرک وکړه د الله نه ما سوا معبود جوړ کړه نو الله فرمایي چې فلا تطعهما په دغه وخت کې به د مور او پلار خبره نه مني وصاحبهما فی الدنیا معروفه د دنیایي معاملاتو کې د هغې سره ښېګڼه کوه دغه ښېګڼه تاله دومره اجر او ثواب درکوي لکه یو انسان چې د دې ځای نه مکې ته لاړ شي او هلته حج وکړي هلته عمره وکړي د هغې څومره اجر ثواب دی په دې وړه معامله باندې الله رب العالمین تاله دومره اجر او ثواب درکوي هر انسان دا ارزو ده چې زه د حج عمره وکړم خو طاقت نه لري دغه اعمال داسې دي چې انسان په دې باندې د حج او د عمرې اجر او ثواب لري اوس د بل طرف ته راځو چې یو انسان داسې دی د مور او پلار سره شته دی ښېګړه ورسره نه کوي نیکي ورسره نه کوي د هغې تپوس نه کوي
د هغې عذاب تاسو وګورئ په دنیا کې او په آخرت کې خو شته شته خو دنیا کې وګورئ یو صحابي دی د ذوالقرنین ټیم دی خو ساعت نه نوځي کلمو ته خلک به اورئ خو کلمه خولې نه نه راځي چې هغه کلمه ووایي لاړ رسول الله صلی الله علیه وسلم راوغلو چې دا الله رسول راشه دا یو صحابي دی ذوالقرنین دی خو ساعت نه وځي ډېر تکلیف دی رسول الله صلی الله علیه وسلم راغی ورته وفرمایي ولې هېڅ جواب نه ورکوي پیغمبر وفرمایي چې مور شته وایي اواز کوه ورته چې راوله د دې بچي ستا سره معامله څنګه وه مور ورته وویل چې ما سره ډېر بد و زما خبره به یې نه منله زما خیال به یې نه ساتلو زما به یې بې عزتي کوله زما په ته به یې وال ټکول کول زما خیال به یې نه ساتلو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه وجه ده چې د دا اوس ځنکدن کې حالات سخت دي د دې مور او پلار سره د نیکي نه و بیا یې مور ته وفرمایل چې ښه ته دا معاف کړې هغه چې نه معاف کوم ځکه زه دنیا کې ډېر ازاره کړی یم ډېرې درد او تکلیف یې را رسولی دی هغه ښه صحیح ده ټیک ده چې نه معاف کړې صحابو ته چې ورسره لرګي راوړی اور بل کړي چې دا اور کې وسوځو بل خو لاره نشته دی مور خو مور یې نو که هر څومره بچی نافرمانه وي هر څومره بچی چې دی نو مور او پلار له تکلیف ورکوي خو مور او پلار بیا مور او پلار هغه چې پیغمبره دغه زما نه برداشت کېږي چې زما مخې ته زما بچی سوځېږي هغه چې نه پشي برداشت کولی او دام نشي کولی چې ساعت یې نه وځي خو یا یې معاف کړه او یا دې خبره ځان ټینګ کړه هغه ورته چې ښه زه یې معاف کوم چې معاف کړه د هغه وخت کې چې دی نو د هغه انسان نه ساه ووتله وګورئ زما محترمو موږ ځوانان څه کوو د مور او پلار سره ښېګړه نه کوو مور او پلار چې کوم دی نو هغه ازارو هغه د تکلیف ورکوو ولې شیطان موږ ته وسوسې اچوي چې ما دا داسې دی او دا هغسې دی دیو تاله څه کړي دي دیو تاله څه ښېګړه در کړې ده دیو تا په کومه لار باندې ته روان کړی خو نه زما محترمو د شیطان په وسوسو کې به نه راځو که مور او پلار هر څنګه دي ستا خیال ساتي او که نه ساتي تا سره ښه دي او که نه دي ته صرف د الله رب العالمین د رضا دپاره د مور او پلار سره نیکي او ښېګړه کوه الله رب العالمین به تعالی په دنیا کې د حج او د عمرې کولو برابر اجر او ثواب به درکوي په دې باندې او په آخرت کې معاملات هغه د الله رب العالمین ته پرېږده چې الله رب العالمین بیا هر څنګه فیصله وکړله انشاءالله هغه رب العالمین صحیح فیصله کوي الله رب العالمین د دعا ده چې رب العالمین دې په دغه اعمالو باندې موږ استقامت راکړي او د دې حج او د عمرې برابر اجر او ثواب دې الله رب العالمین موږ له راکړي چې موږ دغه وکړو او د رب العالمین د رضا او د جنت مستحق وګرځېږو اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين زما محترم الله رب العالمين منتدى أعمال ولخير دي وجنا الله رب العالمين منتدى زمون دي عبادات وتس محتاجة ندم ذكا غني ذات
هغه بې پروا ذات دی، هغه زموږ دې اعمالو ته محتاج نه دی، خو هغه دې دپاره وایي چې انسانه ته چې دی نو جنت حاصل کا، ته چې کوم دی نو ته اور نه بچ شي. ولې؟ تاسو وګورئ الله رب العالمین فرمایي چې خلقت بیدی، دا انسان ما په خپل لاس باندې پیدا کړی دی. او په دې دنیا قانون هم دی چې کله یو انسان کم شی په خپل لاس باندې جوړ کړي نو د هغه شي ډېر حفاظت کوي. کم مشر سړی راشي، کم مېلمه راشي، هغه ته وایي چې ګوره دا شی ما جوړ کړی دی او د هغې ډېر حفاظت کوي، په المارۍ کې ږدي. همدغه شانتې الله رب العالمین هم دا نه غواړي چې دا انسان په خپل لاس باندې جوړ کړی او بیا راواخلي په اور کې وسوځوي، بلکې د اور نه د بچ کولو دپاره دا الله رب العالمین موږ ته بار بار فرمایي چې انسان دا عمل وکړه، دا عمل وکړه. او بیا آخره کې فرمایي چې کم انسان ګناه ترې وشي او د ګناه نه بعد سمدستي الله رب العالمین یاد کې خپل د ګناهونو توبه وباسي، مغفرت د الله نه وغواړي، نو الله فرمایي چې اولئک جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الانهار خالدین فیها نعم اجر العاملین. داسې انسان ته موږ بخنم کوو، د هغې ګناهونه هم معاف کوو او سره د دې نه موږ جنت ته داخل او داسې جنتونه چې د هغې د لاندې نهرونه بهیږي او دا موږ بهترین بدله د عمل کولو والاو له ورکوو چې کوم ځان ستړی کوي په دې دنیا کې، عمل کوي، کارونه کوي، داسې انسان ته موږ دغه شان بدله ورکوو. خو چې کوم انسان عمل نه کوي الله فرمایي چې داسې انسان دپاره موږ څه کوو؟ معیشتا ضنکه، د هغې دنیا موږ تنګو او په دنیا کې ړوند را پاسو. اوس موږ ته سوچ پکار دی چې موږ د ځان غافله کړو، موږ په ځان باندې سختي نه برداشت کوو، موږ د رب العالمین د رضا کولو کوشش کوو که د رب العالمین د غصه کولو کوشش کوو. الله رب العالمین نه دعا ده چې الله رب العالمین د عمل کولو توفیق راکړي او الله رب العالمین هغه اعمال زموږ نه والي چې هغه زموږ د جنت ته د تلو ذریعه وي او هغه اعمال د الله رب العالمین موږ وساتي چې هغه زموږ د تباهۍ او د بربادۍ ذریعه وي او زموږ د جهنم د تلو ذریعه وي. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة